والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب استحباب إطالة العمرة وتحجيل بالعضو. باب دې په بیان دي کې چې مستحب دی اوږوالی د غورې او تحجیل په اوداس کې، چې په غوره کې او تحجیل کې اوږوالی وکړي. څومره مخ وینځل فرض دي د هغې نه زیاتې ویندي، څومره د لاسو پښو وینځل فرض دي د هغې نه زیاتې ویندي، دا مستحب دی. په دې احادیثو کې د غورې او تحجیل د استحباب ذکر دا راغلی دی. غوره دا ویل کېږي دې ته ته ولګېږي مخ وینځي، د مخ سره د دې سر مخامخ څه حصه دا پرېمځي، بره د سر څه حصه دا مخ سره پرېمځي. د مخ د کمال او پوره ویندلو نه بعد دا ویندي، نو دا مستحب دی. تحجیل دې ته ویل کېږي چې هغه د کعبینو نه بره د ګېټو نه بره ته وویندي، همدارنګه د مرفقینو نه بره دا وویندي، دا مستحب دی. اختلاف په دې کې دی چې بره ویندي تجاوز کې هغه کوم ځای ویندل چې فرض دي د هغې نه څومره تجاوز وکړي څومره به ویندي. نو په دې کې بعض علما دا وایي چې زیادت فوق المرفقین والکعبین دا مستحب دی، خو دې دپاره څه اندازه معلومه نه ده چې یا دومره اندازه دا نشته. دویم قول دا دی چې دا وینځه تر نیم مټې پورې او نیم پنډۍ پورې دا وینځه، مرفقینو نه بره نیم سنګل دا وینځه، مټه دا وینځه، او د کعبینو نه بر نیم پنډۍ پورې دا ووینځي. دریم قول دا دی چې تر منکبینو او تر رکبتینو پورې وینځل دا مستحب. لاسونه به وینځي تر منکبینو پورې او پښې به وینځي تر رکبتینو پورې. چې کوم دا وینځي نو دا هلته کېږي چې نزع د کمیس ورته وکړي، کمیس ورته سم برابر وباسي، هغه نه بعد شروع به وکړي. نو اله دا مذهب باندې عمل دا راځي. بعض علما بالحسن ابن بطال مالکی قاضی عیاض رحمه الله هغه دا وایي چې د ګټو نه د مرفقینو نه بره وینځل دا مستحب نه دی. وی دا بالکل باطل دی، مستحب نه بلکې باطل دی. خدای دعوت ذکر نه کیږي، دلته احادیثو کې د پیغمبر رسول الله والسلام نه صراحتا ثابت دي، او د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه دا روایت راغلی، او دا غي د پر دلیل د حدیث من زاد علی هذا ونقص فقط اساء وظلم. نو مونږ وایو دا حدیث چې د دلیل پېښ دا نه سکی، د کالته مراد د زیادت په عدد د مراتو کې دی، چې 3 ځل په دې سرور 15 ځل وینځي، دا زیادت نه مراد. عادت کې زیادت وکي، په غسل کې نه، کته 3 ځل وینځي او د مرفقینو نه بر وینځي دې کې مشکل نشته، دا مستحب دی. یا د ګېټو نه بر وینځي پنډۍ وینځي دا مستحب دی. وبه قال حدثنا ابو بكر محمد بن علي والقاسم والزبري عبد الجنان عبد الحميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد سليمان بن بلال قال حدثنا عمارة بن مسيد الانصاري عن عبد الله القشري قال رايت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يتوضا فاشرف جوف اصابه ثم ارسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد هغه نه بعد به شروع پچا کې په عادت کې معنا دا چې داخله کې دا غسل پچا کې په عادت کې تر دې چې پنډۍ ته اورسو پنډۍ او په دې کې دا شروع وکړو د دې وینځلې دا شروع نو ثم يده يسرى حتى اشرف العضد ثم مسح براسه ثم مسح رجله اليمنى حتى اشرف الساق ثم مسح رجله اليسرى حتى اشرف الساق ثم قال هذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغراء محجلون يوم القيامه. السلام فرتاسب غري محجلون يوم القيامه ولي من اسباغ الوضوء د وجه د پوروالي او داسنه من استطاع منكم فليطل غرته او تحجيله. چا چې طاقت وي
غره دې وګدکی چې څومره قیامت کې خپل مخ سپینول غواړي تحجیل دا دې وګدکی غره د اصل کې هغه سپینوالی ته ویل کېږي چې د اس په تندي کې او تحجیل هغه بیاض ته ویل کېږي چې د اس د سارو په خو لاسو کې مخ کې دواړه په کې ورسته کې دې ته ویل دین مراد هغه نور دی رڼا دا چې په ورځ د قیامت کې د دې په مخ باندې وي د دې په لاسو په خو باندې وي د دې تشبیه ورکړي د غره او تحجیل د چا سره د سارو سره لکه ساروی تندې سپین وي دا خې سپینې وي هغه په ټول سارو کې دا معلومي معنا دا د ستاسو په ورځ د قیامت کې دا یو نشانه ده ستاسو د پاره نو که څوک څومره لاس په خې مخ سپینول غواړي څومره چې وګت کې نو دومره بسپین وای وفي قال حدثنا رب سعيد بن قال حدثنا ابن وهب قال بن عمرو بن حارث سعيد بن ابي قال ان عبد الله انه راى رجلا يوقع تعالى وانه يتوضا فغسل وجهه اليه حتى كان يبلغ المنكر ثم غسل رجليه حتى لم يساقط ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه من ياتي يوم القيامه غرفه المحججين من اهل الوجوه فمن اشترى منكم فريضه غرفه فليفعل وبه قال حدثنا سويد بن سعيد وابن ابي عمر من عن مروان الفزاري قال ابن ابي عمر حدثنا مروان عن ابي مالك الاشعري سعد بن طارق عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان حوضي افضل من ايضا قال پیغمبر اسلام فرمایلی ان حوضی حوض ما حوض کوثر دې مراد دې ابيض ابعد داړي لري من ایله من عدن دی ایلینا چې ایله سمره لري د عدن نه د ما حوض کوثر د دینم ډېر لوی دی او لري دی د دې مسافه چې کوم د دینم لري دا یعنی دا ازید د بعد کې د ایله او د عدن په مابین کې چې سمره مسافه دا زما دا حوض د دینم وګد دی ایله دا هغه خار دی په اخري خارون د شام کې په ساحل دریا په غاړه باندې بحر د یمن ته نږدې دی دې ته ایله ویل کېږي او دا عجم چې کوم دی اخري خار د یمن دی چې کوم بحر هند ته نږدې دی دا ایله د شام اخري حصہ ده او دا عدن چې کوم دی دا د یمن اخري حصہ ده یمن اخري حصہ ده چې کوم بحر هند ته نږدې دی د دینم زما د حوض مسافه چې نو دا ډېر لوی ده دومره غټ حوض وي لو اشد بیاضا دا حوض ما دا ډېر د دې او دا ډېر سخت سپین وي د چانه د اورنا واحلا ډېر الذبوي من العسل د چانه د غبینا خدا غبین باللبن المخلوط باللبن چې دا د پيو سره چې نو دا ګډ کړي شي پيو سره ګډ کړي شي غبین په خپل نعمت ده چې کله پيو سره ګډ شي نو دیو جن دا بهترین نعمت شي دا بهترین نعمت اخلوي وی په خو اصل نعمت ده خو کورنی غوړي چې په واچې نعمت الله ته جوړ نو دا هم اوس غبین به د اغه غبین دا په خپل نعمت ده چې مخلوط باللبن شي چې په یو سره ګډ شي نو ولا انیته ته چې دال خو باندې بجنوي وای زه بس کما بلوي زس کما نو دزلوز به لمبر ته ولاړې د لنګر مخه ته وینا دا څه قصه نشته ده ولا انیته اکثر لخد د حوض داړي د من عدد النجوم د اغشمار د ستورو د اسمان د اسمان کې چې څومره ستوري دي د دې نه چې د دې دالو خوشمار دا ډېر زیات دي دا ډېر زیات دي بے نبی سلام انی لاصد الناس زب بندو مخلق لرا عنه د حوضنا کما یصد الرجل لك څنګه چې بندي سړی راعي ابل الناس او خان د اجانب د پردي عن حوضه د خپل حوضنا زب پیجنم لکه څنګه چې دنیا کې سړی سارو ته غیا و چې سارو وکي د خپل حوض نه د پردي ساروي بندي پردي ساروي غیا ته نه خو پیجنې کړه ځکه تاسو خبر نه چې یو سړی زرګړي بيزي دي زر هغه دا یو پیجنې کدی کې یو دانه د بلی چارې شي هغه پیجنې چې دا پردي دا معلومات کی وي تقص نبی رسول الله وي زبم چې دینو دا پیجنم زبخل نبی صلی الله علیه وسلم دا چې دینو منی کوما
لکه څنګه چې راعي د پردي ګړي دې منې کوي. قالو دي صحابه او ویلي معنا دا د مشارکت نه ساتما مخالطت نه ساتما چې کم زما په امت کې تابعداران دي او کامل ایمان والے دی هغه برازي او بهور کو او چې کم د دې نما سوا دي نو اغيبا زما طریقو دین پر خیر نو اغيبا زمانه کوما. قالوا يا رسول الله تعرفنا يومئذ اذا الله پیغمبر موږ په دې ورځ باندې پیژني. قال نبی نعم او لكم سیما تاسو د پاره باندې خوي ليس لاحد من الامم چې نبوي او تند امتونو د پاره تردون علی تاسو برادي محجلین نو تاسو بچی نو لا سنف کی سپینوي من اثر الوضو د اثر د چان او داسنا تاسو د پاره بسیما علامي نخبوي. بعض علماء په دې باندې استدلال نیولي چې او دست پیغمبر علیه السلام امت خصوصیت دی. بعض علماء وایي چې نه او دست د پیغمبر اسلام د امت خصوصیت نه دی. د دې امت خصوصیت د غور او تحجیل د دې امت خصوصیت دلیل په باندې هغه حدیث سے نبی رسول الله هاذا وضوئي ووضوء الانبیاء من قبل دا دما او دسته صحابه او نبی رسول الله او دسو په زمانه مخکې چې څومره انبیاء علیه السلام راغلي هغه هم د سید او دس طریقه او څوک چې وی د دې امت خصوصیت دوی د حدیث ضعیف دی او یاد دا وی چې دا د انبیاء علیه السلام او دسته د امتونو نه دی دا مختص دی تر انبیاء علیه السلام پورې نه تر امتونو. نبی رسول الله سلام وی د بخل من کوم پیجن چې دا د دې قبيله دی دا د دې قبيله دی دا د دې قبيله نو وبه قال حدثنا ابو هريره وواصل بن دينار وعبد الله بن قاسم قال حدثني ابن فضل عن ابي مالك الاشعري عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى امتي الحوض وانا ازود الناس من يكون خلق عنه الذين كما يزول الرجل لك سنگ من کې سړی ای ویل رجل یو خان د پردي اجانب عن ای ویل دخل خان قال يا نبي الله تعرفنا اتعرفنا ايت من پیجن قال نعم او لكم سيما نخلص لعد غيركم تريدون تاسو ورذي علي فما بان قرن تندم بس پن پړقېږي و محجلين په خلاصونه سپینوي من اثار الوضوء دا اثر د او داسنه 14 سنم کړی وي او د سنم کړی وي دا غي د وجنا نو بیا پیغمبر اسلام علی ولا یصدن عني طائفه بن بکړې شي من بکړې شي زمانہ یو ډلا منکم استاسنا لو جماعت یو ډلا جماعت امت برادي خو ملکی به منکی وچې تذي سب کوم طرف روانه چل نو فلا يسيلون نو دی بما ته ون رسیږي فاقول ذب يا رب هؤلاء من اصحابي دا خو زما ملګری دي فيجيبني ملك ما تب جواب ملائکه راکی ملائکه به جواب راکی فیقول بو وهل تدری ته پیګیا د الله پیغمبر ما احدث بعدک چې دې څه پیدا کړی ستانه ورستا بل روایت کرا دي قد بدلوا بعدک ستانه ورسته دین بدل کړي فاقول ذو صحفا سوخا دې د پاره د هلاکت وی دې د پاره د هلاکت وی په دې کې اختلاف دا بدبخت خلک رسول چې غیر دی او ملائکه نغی منه کې وشاب نشترلې څوګي دا منافقان دي د مسلمانانو سره د سنت کړي ور تحجیل بوي نو لیکن بیا به ملائکه دی بند یا دویم قول دار دینه مراد هغه څوک دي چې د نبی له سلام په زمانہ کې وو نو د نبی له سلام زمانہ ورستا بيدا مرتد شي نبی له صلوات والسلام او आवाज وکي اگر کده دي علامه ده او داسه نوي د کدي په حیات کې پیژندل د اسلام په وخت کې پیژندل د کده نبی له صلوات والسلام زمو پیژندل ته دا خو ته پیژنو اگر کنه خنوي نو به ملائکه ورته ما احدث بعد دریم قول دار مراد نه اصحاب المعاصي او کبائر ته مراد دي غړ ګناهونه کړی وي او توحید باندې مرشي یا تینا مبتدعين مراد دي اغا مبتدعين چې په خپل بدعت باندې د اسلام نه وته نه دا ګمراه فرقې مبتدعين دا تینا مراد
نو دې د پارا قطعا دا نه چې جهنم کې وي او همیشه به جهنم کې وي ځکه دی با جهنم کې په قدر د ګناه سوځيږي اخر الامر به جهنم نه راوځي او جنت ته داخلي جنت ته داخلي به حافظ ابو عمر رحم الله غداوي چې چا په دین کې بدعت وکړو نوې کاری په دین کې پیدا کړ هغه ټول د دینه منع کولای شي هغه وسوګي د حوض نه منع کولای شي بیا هغه مثال ذکر کړي لکه خوارج راوهله روافض راوهله معتزله راوهله دا فرق دواله شیگان دلگان راوهله دا نور چې څومره فرق دواله دي دا ټول راوهله اصحاب الهوا د خواهشات او تابعداري چا کړی ده همدارنګ هغه ظالمان چې هغه زیاتې کړي په ظلم کې د حق پیمان کړي دي یا هغه کسان چې علانیتن ښکارا ګناه کبیره هغه کولو په جرأت باندې کوله نو داخل چانه ویریدل نه نو دغه خل دیبه باندې کولې شي دیبه نشي پرې خو دی نبی له سلام ته تا پته شتا دا خوارج معتزله او دا شیگان دا لگان دا نور چه سمر فرقی دی نو دی سکڑی ستانا بات تا پتا نشتا دی با منع کڑیش جواب با ملیک ورطا ورکن وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد قال لم يجد من خلاف قد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حوض الابد من اين من عدل والذي نفس بيده الا عنه الرجال كما يدل الرجل الابل كغربيه وحوضي قال يا رسول الله وتعرفون معنا تريدون ان يقول ابن حجر من اثار عمر الاسلام غيرهم أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وسليم بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني على عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغفرة نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغ مقبره ظاهر دال مراد جنت البقیع پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع ترلا نفقال نبی علیہ السلام السلام علیکم دار قوم مؤمنین سلام دی پتا سو باندې سلام دی پتا سو باندې اوس نبی علیہ السلام سلام اچ نو دیو جنا عثماني رحم الله شیخ عثماني رحم الله وی دې کی اشاره دیته ده انهم يعرفون الزائرا چې زیارت تلاشي سو زیارت تورغلی نو دامړې هغه پیجنی ويدركون كلامه وسلامه دا غي په کلام او سلام باندې پیږي چې دا سوګ راغله دی او چا سلام وکړو علامه عثماني رحم الله هغه ذکر پیغمبر اسلام السلام علیکم دار قوم مؤمنین کپیږي په باندې نه هغه ادراک نشي کولای نو سلام اچولو ته وس ضرورت دی وان ان شاء الله بكم لاحقون وان بشک من ان شاء الله کله چې د الله خو خوشي بكم لاحقون تاسو پوری من په واسطه کې دن کیو درتلن کیو نبی علیہ السلام با مقبری تراتلا دا انشاء اللہ دلتا دا انشاء اللہ ذکر شویلے استثناء راولا سرگی میں دا من خدا سے شیر دیگه دا چا شک نشتا ہر قوم ہر فرقہ چه دا ہر مذہب سر تعلق یا غی شک نکی یهودی نصرانینم تپوسکا دا اندوسیک نم تپوسکا نوچه مرخام نخاشتا مرکزی پستور گیوی نیم خدا انشاء الله چې ذکر شوی دا شک د پاره نه دی بلکې دا د تبرک د پاره د امتصال دی قل باری تعالی علی ولا تقولن لشیء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله یا دویم جواب دا وکا چې دا عدد د متکلم دی چې په ان شاء الله باندې کلام چې دنو خاصه کوي تا تاسو کوی چې پلاني ورځ باندې دعوت دی ریشا تو ورته درځم ان شاء الله نو دا ان شاء الله چې خبره سره ذکر کې نو خبره ډېر خوند کی اگر که خلوی چې د ملایانو د طالبانو ان شاء الله دروغ وي غیمانه دا چې ان شاء الله نه درځما دې کې مکلل نشي سو عذر پیش یا بغیر د عذر نه لاړ نشو څه پروا نشته خو به داخل ذکر کې تحسین د کلام د پاره دریم جواب دا وکړه چې دا استثناء دا لحوق فی هذا المکان ته اشاره ده چې مرګ په مدینه منوره کې نبی اسلام وی تاسو مدینه منوره کې وفات شوی په جنت البقیع کې دفن شوی و انا ان شاء الله منګه کده الله خو خوشوا
پته لګي موږ بچی ته وفات کیږو اي مدینه منوره کې جنت البقیع کې وتا سره دفن کیږو کنه نو دې ته اشاره ده ځکه انسان ته دا پته لګي نه ولا تدري ما تدري نفس بأي أرض تموت پته نه انسان ته پته نه لګي چې زبکه مزمکه کې وفات کیږي ما دا معلومات نشته تاسو یې سليمان عليه السلام تر کس ناس ملک الموت را تاسو برګي ورته وکړه چې وکړه نه سره ډېر ویریدو د قصه نه سليمان عليه السلام ته یو هوا د تعبیر ما زه حکم وکړ چې شام ته ورسې د زړه وړې ویریدم تاسو برګي بدی راته وکړه چې دیم نه ملري هوا راغله سليمان سره دا وچت کا بل شام کې کوس ملک موت ور پسې دام ور پسې ورسېدل او ډک اپ سړې ماته ملک موت سليمان عليه السلام ته ویلي الله را ته حکم کړو د دې روح په شام کې قبض کړ ما ولي یا الله استعجل قدرتونه سړې دلته شام ته د میاشتو مزل او ټیم د روح قبض کول لږ پاتې دا بس څنګه رسیږي تاسو اوس یو مرته داسې وکړي ته ته هوا اوسې هوا باندې تا ما ولېګل دا د زور په سلاړم بس څو رسیږي زمو په سلاړم هغه چې ورسېد ملک موت لاړ بس روح څخه قبض کمال دې ته دغه سړی ته پته نشته چې زب چیرته وفات کیږي مو چې لکه نبی اسلام ان شاء الله مراد ته مرګ په مدینه منوره کې مراد ده او مراد ته دفن په جنت دلته موږ ملکی باندې دي ته آیا وددت ان قرئنا اخواننا تمناكم ذأركم واحببت نذفهم ان قد راينا اخواننا بشك من قلورن لدي زما دا فخلا قالوا صحابه لا ولسنا اخوانكم غستورن نيو قال النبي صلى الله عليه وسلم انتم اصحابي اسدما بلغري واخواننا الذين لم ياتوا بعد تم لم یاتو بعدو زماورون آغدی چه ترسور آغدی دی وستر دمانه که بدارا دی دا حدیث نشاره دا چه تمنی دا جائز دا بخیر کارونو که دا اهل فضل سره دا ملاقات تمنی که دا اهل صلاح سره نو دا جائز دا ذکر مسلمان شان دا دوی کاش چه زد پیغمبر علیہ السلام پر زمانه که او نبی علیہ السلام چه دی نمالی دلوی دا تمنا که کاش کې د ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی الله عنه په زمانہ کې وي او خلافت راشده کې په وخت کړه دا تمنا کوي ځکه نبی رسول الله سلام چې نو تمنا کوي ان قد راينا اخواننا وس صحابه تاسو کو معنا دا چې په دنیا په دې ژوند کې مونږ غنډلې وي نبی رسول الله ته انتم اصحاب تا زما مرګري دې کې نفي نبی رسول الله دې ورولي نه کوي نبی علیہ السلام اشاره کوي تاسو ته یو فضیلت ملاو دي تاسو ته یو مرتبه ملاو ده چې هغه مرتبه د صحبت ده مرتبه د صحابیتوب ده او ورسته چې څوک راځي هغه زمونږ ورونه دي خو هغه صحابه نه دي هغه صحابیت نشته دا مرتبه نشته دا مرتبه مزید خو تاسو ته ملاو ده او مسلمانان ټول انما المؤمنون اخوه مسلمانان ټول دا چې د څنګه دي دا د ورونه دي نو اخر زمانہ کې چې ورسته څوک راځي او د صحابه کرامو نه بعد راځي نو نبی رسول الله دې ته اخوان دا ویلي اگر کچ څومره نبی رسول الله ته قریب زمانہ دا صحابه دي تابعین تبع تابعین نو هغه خیر الناس دي السابقون الاولون من المهاجرين نبی رسول الله دې کوي انصار د دې په نشه قدم څوک رواني شک نشته افضل د امت کدا ټول امت د دې فضیلت او د دې مرتبه راجمه کی یو الناس صحابي ته نشي رسیدلی دغه د پیغمبر اسلام د صحبت د وجنه الله هغه ته دومره کرامت او اعزاز داور کړی چا چې د نبی له صلوات و سلام سره ملګرتیا کړې نبی له سلام یو ځل لیدلې په عمر کې صحبت ورته میلاو شي د دین باج څومره خلدي هغه ته ډیر افضل جامه ته فضیلت حاصل و چې نن سبا سره څومره عملو کې څومره ښه عملو کې بهترین عملو کې الله تبارک قابل د قبول وی خود صحابیت هغه مرتبه ته دانه سره پیغمبر سره لو انفق احدكم مثل احد ذهبا
ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. نو دیو جنا کوس او سړی د احد غروم را نفقو کی د صحابه کرام دا غي نفقې ته کاږي کې دومره اخلاص او دومره صداقت پکيو چې هغه مرتبه ته نشي. نو دا نفي د صحابيت نه ده، نفي د قوت معنا دا ده چې ورسته څوک راځي او صحابو نه بهتري نه. نبی رسول الله تاسو یو مرتبه حاصله ده صحابيت دا هغه ته نه ملاو، خو به چې هغه زمونږ په طریقه رواني نو هغه زمونږ ورونه دي. نو پیغمبر علیه السلام ورته ورونه ویلي دي او دا یو عظیم او لوی خوشخبری د دې امت د لپاره چې کوم سره روان دي که صحابه کرام نه دي خو نبی رسول الله ورته ورونه دا ویلي. نو دی ورته ویلي فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من امتك يا رسول الله؟ فقال پیغمبر خبر راکې مخاطب لو ان رجلا له خير ناقد فرسونه غر محجله غر اغي تنديس پنوي په خلاصونه سپنوي بين زهره خيل دا کومند چا د اسونه کې وي دوهمن بومن او دا داسې اسونه وي چې هغه اسونه دوهمن بومن دوهمن هغه چې دین تک تور وي او بوهم هغه رنگ ته ویل کېږي چې هغه نرنګ نما سوا بل رنگ ورسره خلط نوي. دا سیاسونه کې وی چې هغه یوازې تک تور وي یوازې سپین وي یوازې چې جنو سره وي خالص یو رنگ والا وي. ایا دا خپل اسونه په دې کې معلومیږي کله معلومیږي؟ الا يعرف خيره؟ قالوا بلى بالکل پیجن یا رسول الله. قال نبی فانهم ياتون غرا محجلين من الوضوء وانا فرتهم على الحوض. زبد دین مخکې مقدم یم په چابانه په حوض باندې. دی حدیث کې نبی علیہ السلام دی امت د پاره یو عظیم بشارت ذکر کړي، عظیم بشارت ذکر کړي، شرافت ذکر کړي. هغه چا د پاره چې پیغمبر علیہ السلام دا غي فروتی پیغمبر علیہ السلام مقدم وي هغه دی حوض ته مخ کې لاړ شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه نه بعد داخل رواني فرض هغه سړی ته چې مخ کې لاړ شي تیارې کوي تیارې بعد خلګي کنه او هغه کسب مخ کې لاړ شي پلاني دیتا تاسو به چې د نورادي سبق خلاص کرا دی ما به مخ کې تاسو ته پروګرام سیټ کړی وي. دا د دې ورسته چې څوک راځي ته هغه شرافت او فضیلت ته اشاره ده کنه چې اخنی زیات ده او ما به حواله ورکړي وي د کبان هغه به تیاری خو تاسو به 2 بجې راځي او هر څه ما تیار کړي. دا چې دا ورسته څوک راځي د دې فضیلت ده کنه او دې خوشاله چې دا غده مخکې چې دنه زه خیر دې مونږ بلار شو ورته به تیاری ډنډو خاوسان لګلې دې او ورته مونږ ته تیار خوشالي کني. و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زی هغه مخکې حوض ته ځان رسي هغه فروت یو تیارې کوي او ورسته امت را روان وي دا غي د پر تیارې کوي دا د امت پر عظیم شرافت او فضیلت ده کنه یو عظیم فضیلت. بیا زبا چې دنه مخکې دماده دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل على الحوض الا ليزودن رجال عن حوض. خبردار خامخاب من کول شي درس کسان دما د حوضنا کما یزاد البعیر الضال لکه څنګه چې من کول شي هغه خو چې هغه گمراه وي هغه مالک نوي د سقینا د سیلاب کولو خو نه خل من کوي وخ دې راغله دې معلوم نه چاره هر سړی د خپل مان نشړي هر سړی د وګونم شړي هر سړی د بیانم شړي نو داسې بدی معنی کول شي. او نادیهم زماوادکم الا حلم نبی اسلام دې په आवाज کوم आवाज معنا الا خبردار حلم مری شي حلم مری شي دې په आवाज کوم حلم معنا ریش چې دا आवाज کوم فيقال وبويل شيء انهم دي قد بدلوا بعدك دي بدل واجر استان او استاد دي بدل کړي استان او استاد چدا خبرو کفا قول ذبما سوقن سوقن دوزر مکان صحیح بعید تبیر کی سوقن لری والد دي د پارا لری والد زبدا خبرو هاي وبه قال حدثنا مسلم بن سعيد قال حدثنا ابو العزيز يعني دوراني قال حدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معروف قال حدثنا مالك شهير على ابن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المغرب فقال السلام عليكم دار قوم مؤمن وان ان شاء الله
بكل لاحق بمثل حديث إسماعيل بن جعفر أن حديث مالك فيزاد أن رجال حوزي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد يعني بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يتوسل للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ يده فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا. يا بني فروخ يا بني فروخ كشيء ما تفتح أنتم هاهنا. تاسو دلته لو علمت انكم هاهنا ما توضأت هذا ما بدأ دسنه ما تاسو پته وتا دلته دا فروخ دا اولاد ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام ورستا دې نسل ډیر شو دې فروخ چې جنو دا کمین د خاریو کې اوسېدله مین کې هغه ته بني فروخ دا ویل کی اوس ابو هريره وای ما بدأ دسنه کړی تاسو ولی ذکر اشاره دی ته چې تاسو چې او داس کو مداخو مستحب دی او دا ثواب نو چې مستحب دی او ثواب دی باید تاسو ما په اقتدا پدې کې داونه کې دغه تاسو نو چې ولادت دې وینځنه پرې تاسو وسوسه پیدا شي تاسو ودا عقیده ولري چې دې وینځنه دا لازم دی دغه تاسو نه پوي ما به دا کار نه وکړ دینه معلومه شو چې سخل ناپوی وي جاهلان وي داغي په مخ کې داسې یو خبره یو کان کې چې هغه ذهن په باندې رسیږي نه د جاهلانو ناپوی خلکو مخ کې دا کار مکوا دې د پاره چې هغه دا بغیر د ضرورت نه دا رخصت ونه مثلا یو سړی تیمم نه خبر نه دی چې دا وسوق وې څنګه ورکی چې جمی یخنی موسم ته تیمم دی و ناپوی سړی څه کوي دا تیمم خو کی باندې موجود کیږي او دا آسان کار شو نه ته مو واه بس منځونه کاو ځکه ناپوهه سړی دی هغه د عقیدت ولري چې دام ولا فرض دی دام لازم دی مبورره کما ته پته تاسو دلته ما به دا کار کړی نو یې بني فرو ناپوهه سړی د جاهل سړی په مخ کې هغه په مخ کې دا کار دا مکه ځکه هغه به ولګي هغه به لازم وګڼي هغه به ځان باندې فرض وګڼي نو ما د پیغمبر اسلام نو ورغلی تبلغ الحلیه رسیږي بچی د حلیه بیا سویل کیږي غزینت ویل کیږي کوم په جنت کې وی د مؤمن نه حيث يبلغ الوضوء هغه دې ته کوم دته چې دی او د سر رسولې وی او بر رسولې وی هغه دې پوری بوي معنا په جنت کې چې ستا بیاض وی ستا زینت کی په جنت کې هغه دې پوری چې کوم دې پوری ورسېدلې وی چې دې پوری وی نو دې پوری وتا ته چې نو د 100 زرو کانګر یو بنگړي اچولې شي ته یو دا خو ناشنا کار دا خو بالعکس کار دی او دنیا کې التا دا به سره د فارزي و زینت لکه څنګه دنیا کې سړی چې بنگړي واچي ندی وجنه خو چې زیب و زینت نو خلوی وو سړی دا څه کار کوي او چې خدي واچي یسو په بد ور نه و بلکې چې بیان چې خلبي باندې بد و نو دغه څه په جنت کې با سړی دا اچي هغه د پاره ودا خایس وي دا به زینت وي دا هغه د پاره باب فضل اسلام یو څه مکارې باب د بیان د فضیلت د پوروالي دا داسه کې په مشقت او تکلیف باندې وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن حجر الجاري عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرنا على وجه النبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على ادلكم على ما ينفق به الخطايا ويرفع بالدرجات قالوا كلا يا رسول الله قال اسلام الوضوء على المكاره او داس کامل ول پورا کول بچا باندې په مکاره باندې چې سړی ته مشقت وي او سړی ته تکلیف وي به چې دنو او داس چې دنو هغه پورا کی هغه پورا کی نو او کثرت الخطا الى المساجد یا ډېر قدمونه وصل جمعه ته مانده د پاره یا مانده نماز وانو عبادت د پاره وانتظار الصلاه انتظار وقت د مانځه یا جماعت د مانده بعد الصلاه د مانځه نه فذلکم الرباط یعنی چې کله موږ په جواب باندې وکي یا دانو کې به انتظار د بل مانځه کې ستا دا فکر ستو دی پوری نه خته وی یا جمعات کې کېنی یا پکور کې کېنی انتظار کې یا داوی تستا خپل یو مشغله بیاغه کې مصروفي دکان کاروبار کې بل کاروبار کې خستا د ازړه معلق به حال صلات پوری چې مانځه ټیم بری شي اذان وشي مانځه ټیم نشي هغه ته تیار کوم دا سوچ او فکر دی
ځکه پیغمبر علیه السلام وایي چې وګ کسان دي الله تبارک وتعالى ورځ د قیامت کې د الله د سوري نه ما سوا بل سوري بنوي او الله تبارک وتعالى د عرش سوري ته ولاړ یو هغه سړی رجل قلبه معلق بالمساجد فی المساجد چې سړی جمعاتونو سره تړلې شي وي اگر که جسد خارج وي د جمعات نه بهر دی خو سوچ دار چې اذان شو جمعات ته بدل مودس بکوم تیار به کوم جمع سره ومن کوما او دې ته عملاً دا کار کوي نو دا یو پکې دا سړی دی پکې نو کثرت الخطا یا پوری لري قدمونه راخلي یا کثرت د تکرار د ډیر زیرازي جماعت نوافل د پاره دي تهجد د پاره پیندو قموزونو د پاره اشراق د پاره صلات الضحى د پاره ساخ د پاره ټول منځونو ته دی راځي یا ډیر قدمونه اخلي دی راځي په دې سره چې دنو دا کثرت د خطا چې دنو د معلومیږي فذالکم الرباط دا مرغب فيه اصل کې رباط حبس علی شیطان کی وې کې دي سړی دا ځان بن کړي په دې توعد باندې یعنی فذالکم افضل الرباط دا افضل الرباط دا بهترین رباط دی فذالکم الرباط بل حدیث کې راځي فذالکم الرباط نبی رسول الله سلام تکرار ذکر کړی دی نو دا اهتمام د وجنه تعظیم د شان د وجنه یا پیغمبر اسلام کله به کلام مکرر ذکر کولا دې لپاره چې مخاطبین پوښي په دې خبر باندې خبر به یو ځل ذکر کړ بیا به ذکر کړه دې لپاره چې مخاطب زین ته خبره کوزه شي اپه باندې پوښ او یا نبی اسلام د تعظیم د شان د لپاره د اهتمام د لپاره فذالکم الرباط دا رباط دې دا دومره اجر او ثواب لري لکه یو سړی هغه د دشمن په سرحد باندې اساتلوي اسلحه ساتلوي شپور د انتظار وي چوکیداری کې چې کله به دشمن حمله وکړي او زه به گزار ورته وکړم هغه به څومره ثواب کوي نو نبی رسول دیم ځان بند کړي هغه ځان بند کړي دشمن مقابل کې دې ځان بند کړي د الله طاعت او تابعداري د پاره وبه قال حدثني صاحب المنصور موسى الانصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الشان وليس في هذه الشعبة ذكر الرباط في حديث مالك السنتين فذلك هو الرباط نو اهتمام د اشاره د مارته وایا باب السواك باب د بیان د سواک د دې په فعل باندې اطلاق کی یا غلرګه یا تصوق به چې وایي هغه باندې اطلاق کیږي او تاسو کې ویلو چې سواک د ماخوذ د ساکا اذا دلکا ساکا نه ماخوذ چې کله غاخونه اومږي پاغي باندې معنا اصطلاح د علماء کې چې دین اصطلاح شرع کې مسواقت استعمال عود او نحوه فی الاسنان دا په غاخونو کې استعمال کړه د پاره چې زیړ والی ختم شي تور والی ختم شي بدبوئی ختم شي دی وجنا مسواک وهل دا سنت دی او دا واجب نه دی ټول اوقاتو کې مسواک هر وخت د اوقاتو کې وسوي مسواک وها خو به خاص کر د مانده پټیم کې منتدي او دس کې قرات د قران کریم کې د خوب نه راویدار شي تغییر د خلق راغلی وي داس یو شی دی خورلې وي چې هغه په خلق کې تغییر راولي تغییر راولي مولې د خورې دا وګ د خورې دا پیاز د خورلې دی او باقی دا بل شی ته خلق یا چولې کې هدايه کړې دی نو به مسواک وایي او چې کوم شی هغه بدوی نه راولي کاغې نه بعد مسواک نه وایي پروا نشته ټماټر دی خور مسواک په باندې مو څه پروا نشته یا نور سي یا ګندنه دی خورا ګندنه ځکه هغه وایي په دې کې خپل سره ګنده نه دا ګنده دی نه هغه بوی نه کوي یقیني که په خې کې بوی نه کوي او که خامې بوی نه کوي یا ټماټر دی نه اوس حکم شي چې تغییر راولي یا خوراک سکاګ دی روخونه کو خلدي بدبوی کیږي لکه روزه یا داسې سيزونه ویرای هي کړیا ډیر وخت پاتې شوی یا ډیر خبرې دی وکړي زمون په مذهب باندې هر وخت شي امام شافعي مولا نه ته روزدار سړي د پاره داوال نه بعد مسواک بنوي چې بدوی د خلقت منشي موتی دا بدوی د معده دا د خلنه ده کته ما دوال نه بعد پیدا کیږي موږ داسې خلک ته چې سحر مانده پسې خلنه بدوی زی چې دا شی پی پمن کړي وي هغه په سبې نه خلنه بدوی بوینه مراد د معده وي مراد ده
هغه الله ته محبوب او خوښ دی مسواک درمیانه لرګي باندې واه دومره پوسم نه چې وی وای آباد شي نو ور دومره پوس یو لویا هغه شوړه نه جوړ شي نه دا نه وای او ډېر کلک بم نه وای لکه دا لرګي لا شغز لرګي پرې کو خلک واه غاښونه هم خراب کیو قلب هم ویني کی ورای هم ټول ختم کی نه درمیانه چې نه ډېر پوس وي او نه ډېر کلک وي داسې لرګي باندې مسواک تاسو ویلي په جواب باندې مو وਹੀ درې ځای او غټان خو به وਹੀ خطر مسواک وها عرضن وها په جواب باندې طولن وها خو ماشومان په دې باندې عادت کې چې بچي دا مسواک دي دا داسې وਹੀ کېږي دا او نبی رسول الله سلام ډېر سخت په لولا اشق علی امت لامرتهم بالسواک دا اوس حدیث کې راځي دا مسواک واجب نه دی خو نبی رسول الله ډېر زیات ترغیب دا ذکر کړی دی بلکې لامرتهم نه بعد علما وجوب اخلي دا واجب دی ځکه چې نبی رسول الله سلام دا او جمهور علما متکلمین نه واجب نه دی بلکې د دې ول دا سنت دی ثواب زیات دی تقریبا اویاو پوری درجه دا راځي چې بغیر د مسواک نه مونږ یو په یو درجه دی چې مسواک دی او یو په اویا درجه دی ورسته به د ترادی د برسړي مسواک په اجازه باندې وهل شي بغیر اجازه نه موه که مسواک نه ګوته استعمال کا ګوته چې استعماله یو نازګه شانته ګوته وي زموږ استاد دا ګوتی دا د مسواک په ځای باندې کار کوي بعد هغه خلګي دومره نرمي هغه دا ګوتی پستی وی نرمي لکه دا د نساء ګوتو په شان د ګوتی نو هغه به مسواک کار نه کوي ځکه هغه د مسواک په ځای ودرې دی نشي چې هغه دومره خوې وی لکه صابون په شان ته هغه سسه پاواله راوړي په داسې موږ تاسو ګوتی چې دي دا زګي دا د سړیو ګوتی دي نو دا ګوتی چې وای نو دا خزه مسواک نه استعمالول شي هغه نه بعد انداسې خدا سي او سي استعمال کی چې هغه سره غاښونو صفاواله راضي تاسو ویلې بوډاګان دي نو هغه کپڑا څنګه کپڑے ګوتی نه تاو کې هغه استعمال کی همداسې خلمي دي او په دې باندې کار کوي وای وفي قال حدثنا ابو بكر سيدنا عمر بن عبد وزهير بن حاتم قال حدثنا سفيان بن سنان بن العاج بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على المؤمنين وفي حديث وهير على امه الامر به سواء الا كل سواء باندې په دې باندې وجوب باندې دلیل نه ولري دې حدیث نه مالي نبی صلی الله علیه وسلم اجتهاد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنس نبی را اجتهاد کولی شي او بل نبی صلی الله علیه وسلم په امت باندې څومره شفقت که سختي ویل امرتهم دې کې فضیلت د مسواک ته اشاره ده مسواک د فضیلت لري همیشه مسواک استعمالوا د سفر مسواک د حضر مسواک کور مسواک دې وجه ثوابونه اذونه د لري زیات وبه قال حدثنا ابو بكر محمد بن علي قال حدثنا ابن بشير عن صالح عن ابن شريح النبي قال سألت عائشة رضي الله عنها عنه قلت بأي شيء كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قال بالسواك وبه قال حدثني ابو بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن سفيان بن خالد بن شريح عن ابي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل بيته فقرا بالسواك وبه قال حدثنا يحيى بن عمرو بن الحارث دغه سند کې سرور تابعین دي دا یو سند دا ټول د بصریونو دي څوم دی یو علاقه یو ځای اوسیدونکي نو باندې پکې لکه ابو موسی اشعری دا د کوفیر خو به اخر الامر دا بصری ته تللی او هغه دې کې دا پاتې شي يحيى بن عمرو بن الحارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن غيران وابن جرير عن ولي عن ابن جرير معولي دا معول ورته ویل کی دا نسبت شوی دی د اسقلی او شاه دی هغه ته معاول ویل کیږي نو هغه ته نسبت کیږي و دې کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دینو دخلت علی نبی صلی الله علیه وسلم هغه روایت کې دا به ورته ابي موسی اشعری رضی الله عنه موسی اشعری وی ز نبی صلی الله علیه وسلم داخل شوم او طرف السواک علی لسانه طرف د مسواک د نبی صلی الله علیه وسلم په جواب مکه حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم کو ته داخل د مسواک اشاره کوي د مسواک اهتمام مکه په ټول اوقاتو کې داوا وهي دا به استعمال نبی صلی الله علیه وسلم بار وهله مکرر وهله پیغمبر اسلام وایا وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا شيخ حسين بن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تهجد يشوف صفاه نبی صلی الله علیه وسلم چې تهجد کوي یشوف صفاه مګله بخله په مسواک باندې شوس دد اسنان ته لکی غافونه مګله په مسواک باندې عرضن
یا شوز غسل ته ویل کیږي یا شوز غرول ته ویل کیږي. نبی رسول الله بدا مسواک باندې خله چې دین دا غرولا. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا أبي أبو معاوية بن الأعمش كلاهما عن أبي وائل بن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقل تهجد. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان منصور وحسين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يجوز فهو بالسواك. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه حدث ابن عباس هو نو دې حدیث بیان کړی متوکل ته چې انه بات ابن عباس چې د شپه تیر کړه عند النبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله وشبا فقام النبي الله صلى الله عليه وسلم من اخر الاخر شپه کې نبی اسلام بیدار شو درې فخرج فنظر الى السماء ثم تلا هذه الايه في آل عمران کې جاء ورسل ان في خلق السماوات دا نبی اسلام ورسل او اسمان ته کتلې معلومیږي چې سړی بیدار شي نو بیا پښتو خو کې اسمان ته وګوري د آیات دی وای ذکر دي کې اشاره تدبر او سوچ ته الله په اسمانونو په ځمکه کې او کا بار بار و دکېږي ویخېږي نو بار بار به به مستحب دی تکرار د ویخېدلو د خوب د بیداري ورسره تکرار د آیات دا مستحب دی چې بار بار وایي. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فينا ثمنا ثم رجع إلى البيت فتسوق وتوضأ ثم قام فصلى ثم سجد ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوق وتوضأ ثم قام فصلى. بار بار نبی رسول الله او د سکړې مسواک وهلې دا باندې چې د سوي به مسواک وهلې به خو ما چې جنو نس خورلې نسس کړي دي به مسواک نه وهما کله تفریق او د کو مسواک ته ضرورت دی به وهي کمانده د پاره بیا او دس کې چرندان کې نو به وهي کډیر کې نه سړي اوچت شي به وهي نو معنا بار بار پیغمبر اسلام او اهتمام د شان دي. اللهم صل